حامدا ومصليا ومسلما أما بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بیبیانو حالات ذکر شوی دي. د هغې نه وروسته د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارکو لوریانو تذکره شروع شوې ده. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سلور لوریانې وې. په هغې کې د ټولو نه مشره لور بیبي حضرت زینب رضی الله تعالی عنها وا. د حضور علیه الصلاۃ والسلام دا خدیجه بیبی نه لور وا. د حضور علیه الصلاۃ والسلام چې څومره اولاد دی نو هغه د خدیجه بیبی په ترو باندې پیغمبر علیه السلام ته الله ورکړی دی. د زینب بیبی تذکرہ 13 بیان کې شوی وا. د حضور علیه الصلاۃ والسلام دویمه لور د هغې تذکرہ نن کیږي. سیدہ رقیہ رضی الله تعالی عنها د پیغمبر علیه السلام دویمه لور وا. دا زینب بیبی نادری کال کشر وا. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د 33 کالو په عمر کې وو چې الله پاک ورللور حضرت رقیہ رضی الله تعالی عنها ورکړه. بیا دا ماشومه لګه لګه راغټه شوه. د نبوت ملاوېدو نه لږ مخکې په ورکوټوالي د دې ماشومې د رشتې خبره د ابولهب 2 زامنو هغوی سره شوې وه. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لور مبارکه رقیہ او کشره ام کلثوم رضی الله تعالی عنها. نو دا دواړه لوریانې ماشومانې وې او د ابولهب د 2 زامنو یو عتبه او بل عتیبه د دې دواړو زامنو په نوم شوې وې. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا 2 لونه چې یو حضرت رقیہ او بل ام کلثوم دا دواړه بیبیانې خپل ماشومانې لوریانې د ابولهب زامنو د پاره ولې ورکولې هغې ته ولې ها کړي دي. دین مخکې د زینب رضی الله تعالی عنها تذکرہ تاسو اوریدلې بوي. د زینب بیبی رشتہ د خدیجه بیبی خورئی سره شوی وا. یعنی د پیغمبر علیه السلام د خینی زوی د پاره زینب بیبی رشتہ یې اوشوا. د زینب بیبی د خپل ترور زوی د حضرت خاله بنت هند د دې زوی سره د رشتې خبره اوشوا. دغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خینی زوی ابو العاص رضی الله تعالی عنه. د ابو العاص دا د حضور علیه السلام د بیبی در طرف نه رشتہ دارو کې دی. نو ابو طالب راغی او پیغمبر علیه السلام ته کېناستو او وسره ابو لهب هم او ابو لهب دا د حضور علیه السلام تر دی او د ابو طالب ورو او دا مکی سرداران نورم راغلل او پیغمبر علیه السلام سره ډیره مینه کوله. نه دغه سردارانو او پدې کې د دې مجلس مشري ابو طالب کوله. ابو طالب پیغمبر علیه السلام ته وی وای زمانی ازبین ورواري تا سره مې ډیره مینه ده او تعالی الله لوریان درکړي دي او خپل ماشومان دي. نو یو دې د خدیجه خپلو کې ورکړه نو دا یو په خپل رشتہ دارو کې ورکه. یعنی زمونږه د پلارانو د طرف نه چې کم رشتہ داران دي دا به هغې کې ورکه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پوسو کې چې تاسو یې چا د پاره غواړئ نو ابو طالب ورته وی چې زما د رور ابو لهب راغلی دی او تا چې د خینې زوی له ماشومه ورکړه زینب نو اوس به دا د تره زامنو له دا 2 لوریانې ورکې. یوه رقیہ او بله ام کلثوم رضی الله تعالی عنها. دا دواړه بیبیانې دا به د ابو لهب 2 زامن دي عتبه او یو عتیبه دوی له به ورکې. پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې زما خاندان ډیر بهترین خاندان دی او زما په دې باندې هیڅ اعتراض نشتا
صرف دومره به درنه وخت اخلم چې زه پې سوچ وکم او د دې مور خدیجه رضی الله تعالی عنها هغې سره مشوره وکم او د دې دواړو ماشومانو نه ځکه چې نابالغه دي نو د دوی نه هم پکې رای اخلم. پیغمبر علیہ السلام لږ مهلت وغوښتو او 2 ورځو کې دنه خدیجه بی حضور علیہ السلام له صلاح ورکړه وی چې یو لور د زما خورای له ورکړه نه دا 2 لوریان خپل تر زامنو له ورکا. پیغمبر علیہ السلام ته چې سلام لو شو ور سره د دې ماشومانو رایم او کتل شو نه د دې دواړو جنکو رای اومم دا حضور علیہ السلام د رای سره اتفاق موندو. د دې پوج حضور علیہ السلام خپل تر ابو طالب ته او فرمایل وې زما د طرف نه دغه رشتہ باندې ها او زما په زړه دی. ابو لهب او نور مرګري راغلي دي او داسې ساده شان خبره مو شو نکام په دغه مجلس کې وشوا. دا ابو لهب 2 زامن عتبہ او بل عتیبہ دا د پیغمبر علیہ السلام د تر زامن دي. حضور علیہ السلام ولد ولونه ورکړي دغه مشری عتبہ دی ندته رقیہ رضی الله تعالی عنها ورکړه او دا دویم بچي عتبہ دی دته ام کلثوم رضی الله تعالی عنها ورکړه. د دواړو نکاح په دې مجلس کې وشوا. دی وخت کې د دې دواړو ماشومانو جنکو عمرونه انتهایی کمو. یوا سکم د 2 کالو او بلا سکم د 6 کالو. یو کال فاصله وا د دې د وجه نه دا یوا سکم د 2 کالو او بل ته کال پس پیدا شوی نو هغه سکم د 6 کالو او په دې وخت کې د دوی نکاح وشوا د تر زامنو سره. د حضور علیه السلام ابو لهب تر دی بیا حضور علیه السلام چې کلا 2 کال تیر شو د نبوت اعلان وکړو. دغه وخت کې د پیغمبر علیه السلام د دواړه لونه داله د رخصته او د ودولو نوي نه پیغمبر علیه السلام ولا واده لا ورکړ نه دی. هغه دواړه ماشومان له حضور علیه السلام کړی دي چې د نبوت اعلان وشو نو ابو لهب د حضور علیه السلام سره دشمنی شروع کړه او دوی هر رنګه اختلاف پیغمبر علیه السلام سره کړو او بیا اخیری انتها ته ورسېدل چې کله کله پیغمبر علیه السلام باندې د ابو لهب خزه و ام جمیل هغه پیغمبر علیه السلام باندې خزل غرزولې. ډیر زیات تکلیفونه او پریشانې به حضور علیه السلام لور کولی او په هر لار کې سناسر او کاوټونه به پیدا کول. پیغمبر علیه السلام دا ټول خبره برداشت کړې دي د 2 خبرو د وجه یو د الله د دین نه خاطره بل زما د 2 لونو وکړه کور دی او دا غوی به جون وی نو حضور علیه السلام هر سخت برداشت کړه. کله چې ابو لهب د حد نه تجاوز وکړو او په اختلاف کې ډیر حد پورې لاړو نو د الله رب العالمین د طرف نه د ابو لهب په حق کې خیری نازل شوې سورته لهب تبت یدا ابي لهب وتب. د ابو لهب په نوم باندې خیری را نازل شوې چې د لاسونه د مات شي چې دته قرآن په جبه او د قرآن په زبان خیری راغلی نو د ضد او عناد نورم زیات شو او کور ته تللی دی. هیچا سره سلام مشورې نه کړي کور ته تللی دی او د خپل 2 زامنو د پاره आवाज کړی دی یا عتبہ او یا عتبہ. دواړه زامنې را بللی دي راشه ما سره کینه. کله چې دواړه زامنې کیناستل د عتبہ نم مطالبه کوي عتبہ نم مطالبه کوي تاسو زما زامن یې نو بچي وته بابا بالکل ته زمونږ پلارې مونږ د زامن یو. نو ابو لهب وته وی ک تاسو پرشتینه زما بچي نو تاسو بنن ما سره زما د عزت د پاره به اودريږي. بچی تی تپوس کوي بابا حال وای چل څه شوی دی. ابو لهب وته وی هغه محمد صلی الله علیه وسلم چې هغه نامه د 2 لونه کړی دي تاسو له عتبہ او عتبہ نن د هغه محمد الله سورته لهب نازل کما ته پکې پنوم باندې خیری شوی دی. زید دنیا د خندا کړي ما نن به ما سره غیرت کوي زما د پاره با تاسو د حضور علی السلام د دواړه لونه دا به
طلاقوي او کدا نه منه نبی زما د کور اوزه یا به زدي کور کې یا به تاسو د کور کې او یا به زما د مطالبه پورا کوي نو عتبہ د ټولو نه اول دا چې مشر زوی و د پیغمبر علیه السلام د تر زوی دی او مشر دی دله حضرت رقیه رضی الله عنها په نوم کړی د نکاح او سره شوی دا د پکې اړو سوچم نه کړي او د حضور علیه السلام په شان کې دم ګستاخی وکړه او لګی شو په هغه مجلس کې د حضور علیه السلام لور غیر موجودګي کې طلاق وې د پیغمبر علیه السلام لور مبارک ته طلاق او شو دا بل رور دی کشری چې او قتل چې لالا خو د پیغمبر علی السلام لور بی بی له طلاق ورکو نو زه ته ګورم او انتظار کوم نو غم د لالا په نقش قدم لاړو نو عتیبه د پیغمبر علی السلام درې ملور مبارکه حضرت ام کلثوم رضی الله تعالی عنها ته طلاق ورکو چې کله دا د طلاق پیغام حضور علیه السلام ته رسیږي دواړه لونه خپل سینې مبارکه ته راجوختي کړي دي د حد نزیات جړلې دي او د ماشومانو جړلې دي چې زمونږ پلار جاړي نو دویم جړلې دي ماشوم بچي د پلار خفقان ته نشي کته نه چې حضور علیه السلام سترګې مبارکه د اوخ کو نه ډکې دي نو لوریانم جاړي او پدې نه دی پیچ معاملې څه شوی دا بیا دواړه ځان ترا نږدې کړی دي بچیانو خفکیږي ما ابو لهب زامنو تاسو له طلاقونه درکړل پیغمبر علیہ السلام ته ډیر لوی صدمه ورسېدا او دا خبره چې وته رسېده چې پدې کې دی عتبہ اړمبه طلاق ورکړی دی نو پدې باندې ډیر زیات تکلیف وته ورسېده نو پیغمبر علیہ السلام لاس مبارک پورته کو سترګې نمداري دي لاسونه مبارک پورته نیولې شوی دي او د الله نه سوال کوي اے د محمد ربا صلی الله علیه وسلم اے زما پروردگارا دا عتبہ چې زما لور سیدہ رقیہ رضی الله تعالی عنها د رخصتین مخ کې طلاق کړه نو اومدغه عتبہ ته په خپل سپی باندې مات کې پروردگارا ستا چې کم شان سره خای او کم ستا سپی وی هغه سپی په دې عتبہ باندې مسلط کې پیغمبر علیہ السلام د ډیر درد د ډیر سوخ تخیره وکړي وړې ماشوم لور ته کتی نشي او د ډیر تکلیف د لاسه خیره وکړي ابو لهب ته اطلاع لاړه چې پیغمبر علیہ السلام خیره کړي د استازوی پسې د ابو لهب د خپل زوی عتبہ ډیر زیات خوخو نو عتبہ سره مینه ډیر وا نو ابو لهب وی چې د پیغمبر علی السلام خیره خو شوی دا نو دا خیره به خامخا اثر کوي دا بلګي نو زمانی ازبین د ګل پشان زوی د چرته د تسوشي zarar اون رسي نو ابو لهب بدا بچي په سوکو ساتو دې تسوشي zarar اون رسي یو ځل چې د قافله کې ابو لهب سره خپل زویم دی عتبہ نو ابو لهب د شپې او د کېدو نو د خوب نه مخکې ډیر پهردار مقرر کړل چې فلانی به د دې قافلې څوکۍ کوي غیر چاپیرا د یو بل نه بداسې جوخ به ولاړ او ګوره بچی چرته نسو شرمخ درندگان چرته حمله اونکی زما بچی ته ضرر اون رسي دا عتبہ سیکورٹی مقرر شو لاغه د حفاظت د پاره کسان مقرر شو عتبہ با د خلکو په منځ کې وخت راو تنهایی کې به نه پرې خو چته په حمله ونکي ځکه د پیغمبر په خیرو د ابو لهب هم شک نو هغه په یقین چې خامخا به دا قبليږي او زما د زوی سر لبتندر راځي نو دا قافله کې قافلې والو ته ابو لهب اعلان وکوي تاسو د خپل سازو سامان چې څومره دی دا راټول کې یو ځای کې دم ډېرې کې ناغه ټول سازو سامان یو ځای کې راټول شو ابو لهب خپل زوی ته وی بچیا عتبہ دغه ډیری د پاسه سملا او خپر سکون خوب وکا چار چاپیره مې د نسوکیدار او پهردار مقرر کړی دی هغه به خیال ساتي
ابو لهب پیردار مقرر کړل او هر پیردار بل سره خبره تریم کوي او اخوا دی خوا ګوري چې ته د یو اړخ یا د بل اړخ نه څه شرمخ حمله اونکي دغه پیردار دی څوکۍ کولا او چې سار شوی قتل ابو لهب وی چې زما د ازوی ولې نه راپاسې ډیر پرسکون خوب کې پروت او ورغلې دی داغه ډیر کې د پاسه او قتل د پندونو نه پاسا دا عتبه پروت او سرمنې یوځه اډو کې بلځه او ټول دړې وړې شوی دی خوارزار شوی دی چیر شوی دی یوې قتل یو ازمری ته نه منډه کړ ځنګل طرف ته او د ابو لهب زوی عتبه دا هغه د الله سپیو چې الله واپس راولېګو او دې سټ وټ کو دې بدن چیر پار کو نو د حضور علیه السلام خیره واپس ولګیدا بیا چې کله پیغمبر علیه السلام سره نور مرګري راجم شو او د ایمان په دایره کې داخل شو د اسلام دایره ته راغلل عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ اغم ایمان قبول ک اسلام راوړ حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ چې کله اسلام قبول کو نو پیغمبر علیه السلام پزړه مبارک کې راغلل چې دا حضرت عثمان یو بهترین او د شرفا او شریف انسان دی کاش چې زما دا یول رقیہ د تپنی کاشي پزړه مبارک کې خیال تیر شوی دی او دغه وخت کې حضور علیه السلام فرمایل چې ماته وحی راغله او د الله حکم راته او شو چې حضرت عثمان سره د خپل لور نکاح وکا دا رقیہ بی نکاح د الله په حکم باندې پیغمبر علیه السلام ته حکم شوی عثمان رضی الله تعالی عنہ سره وکا دا په حکم خداوندی باندې شوی دا نو چې الله دوه کس یو ځای کوي نو هغه به مثالی یو ځای کوي هغه به د دنیا د پاره مثال وي په عربو کې شاعرانه مزاج به د عربو خزو ممشیرونه جوړول او وی به د عربو بعضی خزو د حضرت عثمان او حضرت رقیہ د دوی په باره کې به شیرونه وی دا مثالی جوړه ده یو بل باندې ډیر مهربان دي د دوی دا محبت او د دوی دا زندگی دا د عربو د پاره یو مثال ګرځیدل دونه مثالی ژوند تیر کړی بیا چون کې مکه معظمه کې وخت تیریږي پیغمبر علیه السلام مکه معظمه کې وخت راو خو ډیر کافران او ډیر ظالمان په صحابه کرامو باندې رنگ پرنګ ظلمونه آزماول شروع کړل پیغمبر علیه السلام ته اجازت او شو ویته صحابه کرامو ته حکم ورکا که تاسو چته یو خوا بل خوا هجرت کوي نو تاسو ته اجازت ده نو چاته پوس کړی دی د الله محبوب لکه کم ځای ته د تلو اجازت دی او کم ځای ته د ورتلو نه پابندي ده کم خوا هجرت وکړو نو حضور علیه السلام فرمایل لکه که تاسو هجرت کوئ نو مدینه منورې ته هجرت وکړئ که تاسو هجرت کوئ نو د حبشې په طرف لاړ شئ هجرت وکړئ نو خلق صحابه کرام خوارو وارو شو صحابشی ته لاړل او سو مدینه منوره ته لاړل حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ او رقیہ بی بی ځان سره کړه دم حبشی ته هجرت کړی دی خو پیغمبر علیه السلام ته اطلاع نه کړی پیغمبر علیہ السلام خبر نه دی یو سور ورځې تیرې شوې تپوس کې زاغه عثمان نه وینم چې څه شو چا صحابه کرام ورته وویل د الله محبوب هغه خو هغه ورځو حبشې ته هجرت کړی دی وایي زما لور رقیہ څه شوه هم نه وي هغه هم ځان سره بوتلې ده پیغمبر علیہ السلام وفرمایل وایي واحد د ابراهیم علیہ السلام نه وروسته حضرت عثمان دی چې خپل بیبي ځان سره هجرت کې روانه کړې ده یوازې په یوازې تلې د ځان سره صرف بیبي بوتلې د هجرت کړې دي نو دا اعزاز په مخ د ځمکه حضرت عثمان ته حاصل شو بیا حضور علیه السلام سموده تیر شو سوروزه تیر شوې نو پریشان او چې زما غلور حضرت رقیہ بس حالاتو کې وی نو مبارک بے کورو چانه تپوس کړی دی وی حضرت رقیہ او حضرت عثمان په حال دی
زنانه ورته ووایي چې مونږ په حبشه کې میلو شوي یو لیدلیم دي ډېر ښکلې زندګي تېروي ښه خوشحاله دي او ښه پرامن ژوند تېروي بیا ورته دا اطلاع راغلی ده چې هغې له الله پاک زوی ورکړی دی د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په حبشه کې زوی شوی او د هغې زوی ماشوم نوم عبدالله نوم یې ایښی و دا د پیغمبر علیه السلام نوسی دی د حضرت رقیې رضی الله تعالی عنها زوی دی نو بیا دغه ماشوم رو په غټېدو شو تقریبا داسې کم 4 کال عمر ته ورسېدو چې حضرت عثمان رضی الله عنه په حبشه کې محسوس کړه چې زه به واپس د مکې معظمې حالاتو جایزه والمه مکه معظمه ته واپس هجرت کومه ګورم چې په مکه کې به څه حالات دي چې راغلی دی نو د مکې معظمې حالات ورته ښکلې ښکاره نه شو نو واپس لاړه حبشې ته کوم ځای چې آباد و نو هلته واپس تللی دی حبشه کې وخت تیراو ناګانه اطلاع وتلاړه چې حضور علیه السلام د مکې معظمې نه د هجرت کولو اراده کړې ده د مدینې منورې په لوري نه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ خپل کډه کوډه راټوله کړه او رقیه بیبي ته وی چې ځان سره ماشوم را روان کا او زو به واپس مکې معظمې ته او د حضور علیه السلام په مرګرتیا کې بزو مدینه منوره ته هجرت کو مکه معظمه ته ورسېدل او بیا حضور علیه السلام خپل لور مبارک سره ملو شو او داغي نه پس پیغمبر علیه السلام خپل اهل او عیال او خپل صحابه کرام ځان نه مخ کې کړل ریشاب مدینه منوره ته هجرت شروع کې روان شي پیغمبر علیہ السلام مدینی منوره ته هجرت کو صحابه کرام سره دی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ او رقیہ رضی الله تعالی عنها او پیغمبر علیہ السلام نور اهل چې څومره ټول مدینه منوره ته ورسېدل مدینه منوره کې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د پارکور نو خپل کور نو ځان لبا اوس خامخا نوې زیت راغی ځان لبا زیږي ګوري نو د حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ رو هغه ور خپل کور به تور تحفه ور کوي دا والدې کې اوسېګا ځکه تاسو سره د دواړو جهانو سردار آقا نامدار محمد عربي صلی الله علیه وسلم دا وی مبارک لور دا نو زما په دې کور کې اوسېګا چې ما ته دا شرافت حاصل شي عثمان رضی الله عنه او رقیہ رضی الله عنها سره د خپل ورکوټي بچی عبد الله رضی الله عنه دوی په دقیو کور د حضرت حسن رضی الله عنه په کور ضرور په کور کې اوسېدل شروع کړ لږ وخت تیر شو تقریبا کال یو نیم کال پیغمبر علیه السلام ته حکم د الله د طرف نه وشو وای د بدر د غزا د پاره تیاری شروع کا نو پیغمبر علیه السلام د بدر د جنگ د پاره تیاری شروع کو او جنگ به میاش یو نیم میاش پس وی پیغمبر علیہ السلام په مزه صحابه کرام لم ترغیب ورکو تعلیم ورکو او دا حکم متوکو چې داسې په مزه ځان تیاروي د جنگ لپاره تیاریو کې میاش ونی م پس ود الله حکم راځي چې جهاد لورځي اندغه وخت کې پیغمبر علیہ السلام د بدر د جنگ په تیاری کې مصروف او اطلاع و تلاړه چې سالور مبارکه حضرت رقیہ رضی الله تعالی عنها په هغه باندې د چیچک دانې راختلی دي ټول بدن مبارکي زخمی دی او دانی دي په حضور علیہ السلام ډیر دردمند او ډیر خفه شو او داغي د پاره دعاګانې د الله نه غوښتي دي خود رقیہ رضی الله تعالی عنها تکلیف ډیر زیاتو شپه ورځ په یو زمکه اسمان په یو شی تکلیف ډیر زیاتو چې کله ټول بدن مبارک ډیر دردونه شروع کړل دغه وخت کې حکم شوی دی چې حضور علیہ السلام ځان سره صحابه کرام بوزي د بدر جنگ لا نه حضور علیہ السلام سره حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ روانې دو پیغمبر علیہ السلام ته عثمان د بدر جنگ کې شرکت تم کوا تلار شه زما د لور د حضرت رقیہ رضی الله تعالی عنها خدمت کوا د دې په خدمت کې کمی د نرانی شي د بدر د جنگ چې کم غازیان یا کم شهیدان او شهدای دا غوي برابر ثواب بتا تم ملاويږي او زما د لور خدمت کوا دا د بنت رسول خدمت ته د دې په بدل کې الله به اجر عظیم او د
جهاد غوندې عظیم ثواب هم درکوي او د بدر په جنگ کې چې کم غلیمتي په هغې کې به تا ته ایسم میلاویږي. حضرت عثمان رضی الله عنه د بدر د جنگ نه پاتې شو او په کور کې به رقیه رضی الله تعالی عنها سره اوړېده او د هغې چې به څه د خدمت ضرورت و نو هغه خدمت کې به عثمان رضی الله تعالی عنه د هر چا نه مخکې او د رقیه رضی الله تعالی عنها تکلیف کې د هغې ملګرتیا به کوله. اخوا پیغمبر علیه السلام د بدر په جنگ کې کافرانو سره مصروف ته مخ په مخ دی. ناګهانا حضرت زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ دا یو خوشخبری ټولو ته ورول چې مبارکباد دی وستاسو د ټولو د پاره د بدر جنگ کې مسلمانانو ته الله پاک ګټه ورکړه او کافرو ته ماته او شو، کافرو ته بیلات او شو، کافرو شکست خوړو. اخوانا دا حضور علیه السلام د لور مبارک د وفات پیغام ورسېد. یو خوا خوشحالی و د بدر جنگ وګټل چې صحابه کرام وګټو او بل خوا یو د خفقان پیغام رسېد چې د حضور علیه السلام لور مبارک حضرت رقیه رضی الله تعالی عنها وفات شو. پیغمبر علیہ السلام د دین خبر نو جنازه په دې باندې نور صحابه کرام وکړه او دا بیبي په جنت البقیع کې دفن شو. د حضور علیہ السلام لور مبارک دفن شو. اوس پیغمبر علیہ السلام یو بل تګوري وی ولې خفه او غلی نو خلکو چا غږ نشو کولې د الله محبوبه تا ته به اوس مونږ څنګه حال د زړه وایو چې ستا هغه مبارک لور چې په بیماری کې دې پرېښې وه هغه نن په دنیا باقي پاتې نه ده. رقیه رضی الله تعالی عنها د وفات پیغام چې حضور علیه السلام ته ورسېدو ډېر زیات د خفګان اظهار وکړو، ډېرې وجړل. صادر مبارک باندې به خپلې اوښکې پاکولې خو اوښکو نه وې چې مونږ به اوچې شو. اوښکو دا د بندیز او د اوچېدو او د ختمېدو نوم ناغېستو. یو شان د اوښکو دا لړۍ را روانې دي په رخسار مبارک باندې. بیا حضور علیه السلام فرمایي قبر یې راته وښایې. نو حضور علیه السلام د رقیه رضی الله تعالی عنها مبارک قبر لراغې او چې کله قبر سره ودرېده نو د دې صحابه کرامو بیبیانې د چا لوریانې او د حضور علیه السلام بیبیانې ټولې راغلي دي او د حضور علیه السلام آثارو ته ګوري چې دوی به دې وخت کې څنګه اظهار د خفګان کوي. حضور علیہ السلام ډیر اوجړل او بیا د حضرت رقیه رضی الله تعالی عنها قبر مبارک ته مخ کو او आवाज ورکوي رقیه بچي. حضرت عثمان ابن مزعون دا یو بل صحابي چې هجرت کړو هغه وفات شو او دلته دفن شو. لومبي صحابي د مدینه منوره چې مهاجرو کې هغه وفات شوی دی نو هغه رانه رخصت واغښتنو تم هغه طرف ته لاړې تم رانه لاړې او مخ دې پناه کو چې دا خبره وشوله د انصارو او د مهاجرینو چې څومره نارینه زنانو ټول په جړا شو. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ جاړي خو کوړه یې راوویسته وی په تیز اواز به نه جاړې او دا جاړې ولې اوس به وخم. نو حضور علیه السلام عمر فاروق رضی الله عنہ د لاسونی و عمر دا چې د زړه د درد د وجې جاړي نو خیر دې د دوی جړه دا به اختیار ده دوی ته درد او تکلیف رسیدلې دی په دې وته سموایا. البته ویرګړې خزي ویرګړې به نه پرې دی هغوی ته اجازت نشته چې دوی مخو ټکوي ویښتو شو کوي ګریوانونو شلئ د دې اجازت به ورته نه کېږي. پیغمبر علیہ السلام قبر مبارک سره ناست دی. یو خوا ګوري وړه ماشومه لورکې ده حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها دا په خویندو کې د ټولو نه کشره وه او ډېره نیازبینه وه. رقیې بیبي سره ډېره عادت وه چې هغه ترې وفات شوه او د رقیې بیبي په قبر خاورې واوړېدې. نو فاطمې بیبي ډېر زیات تکلیف او د غم اظهار کړی دی هغې نه برداشت نه کېدو ځکه چې ماشومې سره
مورم نشتا او چا چې د مور سي مینه ورکول اغم نشتا وفات شو خور لاندې شو نو فاطمه بی راله نو د خپل خور رقیه رضی الله تعالی عنها قبر مبارک باندې خوا کې کینی خورو کې ګوتې وخی او په چغو چغو جاړي حضور علیه الصلاۃ والسلام ورپاسي او د فاطمه بی حال ډیر زیات بد دی هغه ته تکلیف ډیر زیات رسیدل دی نو حضور علیه السلام خپل صادر مبارک را کوس کو د فاطمه بی وړې وړې سترګې وي په وړو وړو سترګو نیازبین او نازک سترګو کې اوخ کې دی حضور علیہ السلام په خپل مبارک صادر باندې آغا اوخ کې مبارک پاکی کړی دی په مخ ولا لاس وخی بچی بست نور مجاړه نا جوړه بشي بچی بست نور مجاړه نا جوړه بشي دغه خبره کوي پیغمبر علیہ السلام په خپل باندې مجاړي صحابه کرام په خپل باندې مجاړي د حضور علیہ الصلوۃ والسلام تکلیف ته چې ګوري د صحابه کرامو تکلیف کې نورم زیاتی راځي داسې چې د فاطمه بی تکلیف ته ګوري نو نور صحابه کرام او د صحابه کرامو بیبیانې هغوی هم دا تکلیف نشي برداشت کولی د دې په وجه باندې هر څوک راتلل فاطمه بیبي ځان ته نږدې کوله خو فاطمه بیبي زړه له کله قرار راځي وړه ماشومه ده چته ته مور وفات شوې ده چته پلار باندې تکلیفونه رسیږي چته خور ته نه وفات شوه ورپسې دویمه خور چې د مور مینه رقیه بیبي ورکړې ده هغه ته نه وفات شوه فاطمه بیبي نن داسې جاړي چې د اوخ کو لړۍ په مخ مبارک روانې دي خو اوخ کې نه اوچیږي د حضور علیه الصلاۃ والسلام لور رقیه بیبي مدینه منوره کې وفات شو او د دې ټول عمر مبارک دا 21 کال رقیه بیبي د 21 کال په عمر کې وفات شو د 21 کالو په عمر کې چې وفات شو د دې هغه زوی ماشوم عبد الله هغه سونه عمر ته رسیدلو نو هغه د مور په جون باندې حضرت عبد الله وړو کې ماشوم خوشپک کاله عمر ته رسیدلو د عبد الله رضی الله تعالی عنہ په باره کې کتابونه لیکي وې دا ماشوم د شپږو کالو مور لا حیات و رقیه بی جم دیوا وې دې ماشوم کور کې منډه تړې والے لوبې کولې او یو ځل په خاورو کې ناشته پزمکه د کور په صحن کې او چرګې ساتلې وغه چرګ راغی او دا ماشوم عبد الله په دې ماشوم باندې دغه چرګ حمله وکړه او د پسترګ باندې ټونګو چلولا د ماشوم عبد الله سترګ مبارک ضایع شو او سترګې سره مخ مبارک او پړسید او داغې نه دومره تکلیف زیات شو چې عبد الله د شپږ کالو په عمر کې وفات شو د رقیه بیبي نور اولاد نو صرف دغه یو ماشوم د حضرت عثمان رضی الله عنه زویو دغه یو بچی او زیاتی نو هغه د شپږو کال په عمر کې وفات شو بیا هغه نه لږ او زمانہ پس او لږ وخت پس بیا رقیه رضی الله تعالی عنها هم وفات شوه ده د حضور علیه الصلاۃ والسلام د لوریانو مبارکو حواله سره دا کم بیان چې او شو پدې کې چې کم تعلیمات زمونږ د امت نارینه زنانو د پاره دي الله پاک دې هغه تعلیمات زمونږ او زمونږ د زنانو په زندګو کې راوستل کی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين मजीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।